یو درجه مې وویل او دویمې درجې داخله نه راکوي، کتابونه راسره نشته، کتابونو پیسې مې راسره نشته. سودا بس استعمالو پکې روژه تېره شوه. ستاسو څه ضرورتونه دي؟ سبق وایي؟ حاجي وایي. څه؟ لومړۍ درجه کې مې داخله هغه شته خو کتابونو پیسې هر څه نشته، داسې نه. ستا کتابونه وملو ستا وملو ښه؟ د دویمې درجې ستا د دویمې درجې ستا د لومړۍ درجې انشاءالله اخلو به. ګرانو کتونکو سلامونه. ایوب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د دغه بېوسه خلکو سره د خپل مدد جاري ساتلي. لاس اوچت کې دوبی یو ورور دی، خدایه ډېر ول عزت او خوشحالۍ ورکړي، یا تاسو سره مدد کوي. ښه دا نن هغه وي خلکو له کپړې والا، خو ما یې نه، نن تاسو له زه د پیکوړو وړو او چاول یې در کومه، نو ما یې چې خوراک ضرورت دی، کپړې به پې د څومره خلکو شي او خدای په دې ملک کې امن راولي. خپل فوج دپاره دعاګانې کوئ چې خدای بری ورکړي، پولیس دپاره، سیکورټي فورسز دپاره. صحیح ده، الله پاک دې زموږ دا هر څه قبول کړي. ګرانو کتونکو دغه زنانه یو زوی دا خلکو ټیلیفونونه کوي، ما سره یې میلاو که، زه ورسره خبرې وکړم، ما سره کینی، ما سره ملاقات وکړي، نو دې به ولې بیا سلایي مشین هم ورکوي، دې به ولې بیا هر څه ورکوي. لعنت دې وي ستاسو په دغه سوچ باندې. دا دلته کې څویم ځل دی چې رالي؟ څلورم ځل دی. په دې څلورو ځلو کې چېرته یو غیرتي دا نو راغلی چې یاره زما له طرفه ولې دا 500,000 روپۍ ورکړه چې دا هغه زنانه ده چې زوی له پې پی واخلي. دې وخت کې دا ټول زنانه ګواه دي چې ماشوم یې جاړي، ورته مې ډاکټر لی بوځوي، ډاکټر به پیسې دي. داسې ده که نه؟ نشته څه او د دویمې درجې کتابونو ضرورت دی ورته چې دا راله والي. حاجي یو درجه مې وویل او دویمې درجې داخله نه راکوي، کتابونه راسره نشته، کتابونو پیسې مې راسره نشته. نو دا نه ده چې زه ورسره واده کوم نو بیا به زه به خدمت کوم. لاول به دې له زه څه ورکړمه چې خورې دا والا دا د هغه پلانکي را لېږلي دي او هغه داسې وایي، دا به ماته یو سوال جواب وکړي نو زه به تا ته وکړم. نو خو ته داسې وایې که نه چې زما دا سوال جواب ورته وکړه او ما سره یې میلاو کړه، زه به یې کومه. نو دا خاطر د جمع وساته چې څه دې ورله را لېږلي نه که نه، هغې نه مخکې نور دا د قسمت خبرې دي، دا په دې څه زور نه دی، قلنګ نه دی. خو ځان کې لږ غیرت او پښتو پیدا کړې، په خپل کلي او چم ګاونډ کې تپوس کړې چې رشتې تاسو څنګه کوئ. چونکې زما ورته سلام، زه دغه شي نه سر نه مې لاس وینځه دی کې نه یم دغه، خو دا صرف دا زنانه راله، د دې ټولو زنانو د وړاندې درته مې مخامخ کړله چې د دنیا خلکو ما ته کالونه وکړل چې هغې له خو چا ولې 1 روپۍ رونه لېږلی. داسې ده. ستاسو کور ژوند څنګه تېرېږي؟ زموږ کور ژوند بس موږ ورته هغې ژوند څه ووایو، سخته ده که نه؟ پرون مې ځان له پڼۍ اخیستې وې، حاجي پڼۍ مې اخیستې دي، په څو دې اخیستې؟ 4,500. دا واله د هغې پڼو پیسې. ښه دا زما طرفه دي. ښه تاسو څو وروڼه خویندې یې؟ شپږ خویندې او 2 وروریان. شپږ خویندې ټول په کور یې؟ یو واده دی او نور په کور دي. او پلار دی؟ پلار مې نشته. دې ځای نه چرس وړې نو خوشحاله یې؟ روژه هم څه ښه تېره شوه؟ ستاسو روژه څه ښه تېره شوه؟ ډېره ښه تېره شوه. ستاسو سودا بس استعمالو پکې روژه تېره شوه. ستاسو څه ضرورتونه دي؟ سبق وایي؟ حاجي وایي. څه؟ لومړۍ درجه کې مې داخله هغه شته خو کتابونو پیسې هر څه نشته، داسې نه. ستا کتابونه وملو ستا وملو ښه؟ ستا د دویمې درجې ستا د لومړۍ درجې انشاءالله اخلو به. دغه سلسله به روانې. ګرانو راشه بیا دې خوا راشله، دا بیا په لومړي ځل راغلې ده او دا چې چېرته ما بازار کې سیکي دې خوا راشه نو بس راشي او ویسه به کېږي. نو ټوله روژه تېره شوه خو دا دې ځای ته پکې رونه رسېده. داسې ده که نه؟ پرون رالم او واپس لاړم. دا ته څه ټایم کې به راتلې؟ داسې مازدیګر مونږ نه به بیا مخکې به دې ځای نه څو خالي دي دې ښه نو نه ته داسې بدقسمت. خو کتونکو دغه ابۍ چې ما کله چارسده کې سیکي نو ویزه به درځمه، خو په دې ټوله روژه کې دغه نن راله نو دا به نن دې ځای نه غوړي موړي، روجې به موړي او د پیکوړو اوړه به موړي. داسې ده. خوشحاله وې؟ څو بچي دي؟ بس صرف 2 میلیونه دي او یو زوی نشته، خاوند نشته او یو بره الله شته. لوریان یې په کور دي؟ ما سره یو کشره ما سره، نور څه نشته. د ګټې وټې هم څوک نشته. صحیح. دا چې ته ټوله روژه راتلې که نه، دا به ټوله روژه وړل خو بس تا نه پاتې وه، تا نه دغه ځای کې پاتې وه. ورشه هغه ځای نه غوړي م واله او روجې م واله او پیکوړو وړه م واله. صحیح ده. او په ډېر څه قبول کړه. ګرانو کتونکو انشاءالله دغه سلسله روانه ده، زموږ سره اوسئ.